دنیا حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي چې دا ختمه شوې ده، صرف دومره پاتې ده یو سکون کې د پيو چې هغه پيوس کې اخر کې الګ خې پاتې شي، دنیا صرف دونه پاتې شوې ده. نو سمانه شو مطلب دا چې ډیر دنیا او ډیر وخت تیر شوی دی او لګ باقي دی، نو چې لګ باقي شي دې څه مطلب چې نږدې شو خبره. الله يقترب للناس حسابهم، خلق ته حساب اگر نږدې شي خو هم فی غفلة موردون، زمانه مخړه ولې ډیر غافل شي ځان نه غرض کړي دي خلک. چرته فیسبوک کې لګېدلی، چرته په یوټیوب کې لګېدلی، چرته په ټیک ټاک کې لګېدلی، چرته پیسې ګټلو کې هغه کې لګېدلی، چرته دنیا خپل رب ګرځولې ده، دنیا نه ځان له رب جوړ کړی دی، پیسې ته ایمان ویلې ده، دومره اخته شوي دي په دې کې چې دا ته پته نشته مرګ هم را روان دی او داسې ګرځي په دې غفلت کې एकदम مرګ راونیسي. انسان قیامت بیا په هغه ورځ سټارټ شي کوم ورځ چې انسان د مرګ راشي. الله جل شانو فرمایي چې د حساب کتاب دا ورځ رانږدې ده، خو دا خلک سړي ځان په زور ګوره نه غرض کړی دی، ډېر په غفلت کې دي، ډېر ظلم کوي الله جل شانو. نه اقترب نږدې شو للناس خلق د حساب هم دې حساب یعنی زمانه د حساب وخت حساب صحیح ده، وهم فی غفلت عادی په غفلت کې دي ځان غلې کړی دی، موردون او مخې ګرځولې دي، ما نه مخړولې الله وي را روان ماته دي او ما نه مخړی. عجیب خبره ده، الله وي را روان ماته دي او ما نه مخړی، دې څه کې دي شي صحیح. ته یو 50 پیری په ګاډي کې شاک او پیښور طرف ته روان شونه، چرته برزي پیښور طرف ته برزي لس پیری باندې سکی څوک په ګاډي کې وتړي کنه، مثال څوک په ګاډي پورې وتړي او مخ ته چرته اړولې سواد طرف ته اړولې او پیښور ته رواني نه تک شل پیری وځي پیښور ته نظم بیا هم چرته زی پیښور ته وځي چرته هغه هم دي یا کېری ډبا پای کې خلکو دی خو مخ کړي هغه د سره رواني بیا هم خلک پیښور ته